او سلفی شو مزنور با خرافات نو کوم اوس بلغ کلی دین زاری گم نور بدعات نو کوم اوس بتگلارا وی زما محمدی عقیده دا سلفی عقیده اوس بکامیاب شم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد زماد اگدی مناظره خوگ یار رحیم شاه ربانی حافظک الله قسم بالله دی خپل پنځپیریانو ته دیم سترګې ټیټې دي داسې بې ضمیره نه دي د عوامو ته او جرګې ته د دوه کسو منځ کې ستا ترګې ټیټې دي چې د الله د نبي د احادیثو اصل دی بدل کو او د اصل قطعیت نه خلاف الاصل تراله او ظنیت قول دی وکړو حال دا دی چې زما او ستا په دې اتفاق چې قرآن او حدیث دواړه قطعي دي یقینی دی منکر کافر دی دا خو زما او ستا اتفاق او زمانه ته دلیل غواړي پس شي خو زه دا وایم چې د قرآن او د حدیث هغه حکم په خپل اصل د قطعیت باقی دی او ته وی چې د سند د شبهه د وجنه قرآن په قرآن پاتې دی خو حدیث خپل اصل نه خلاف الاصل او ظنیت ته ذهاب کړی دی نو دا دلایل په ما دي که پتا دي اول ته سوچو کا زه خو هم تر قیامت دا د الله د نبی حدیث دی هم په دک اصل بی چې دا په خپل ثبوت کې بالکل قطعی دی اثباتن پاتې شو دا چې وی دا قطعی دی نو وی ته دې ته قطعی ثبوت وی که قطعی دلالت وی دا شبهه جواب تعالی ما کړو خو ير دی تا ته مو وی احادیث د الله د نبی دا بالکل قطعی دی قطعی په ثبوت کې د دې ځوان نشته په ثبوت کې قطعی دی کوم حدیث ثابت شو د ټکی ولا لګاوه چې محدثینو په رد نه کړي او ثابت شوی احادیث دا قطعی دی پاتې دا چې قطعی دلالت دی که قطعی ثبوت نو د ټول قرآن باره کې تاسو را دا حکم شته چې ټول ته یا قطعی ثبوت وي یا ټول ته قطعی دلالت وي هغه چې څنګه آیت کې تقسیم او تفصیل نه په حدیث کې نه اوس خو موږ نشو خلې دی چې مثال 12 یا لزر حدیث وبسون خلو چې قطعی ثبوت د جدا کم قطعی دلالت د جدا کم پته نه لګي دا خو ته بے ځای خبرې کې نو عرض دا دی چې ته خلاف الاصل لتلی ما وی په ټول روان درس کې به ته په دې خبره غیرت وکړي چې ته خلاف الاصل د چا د وجې تلی امام ابو حنیفه دا خبره تا ته کړې ده چې یاره د سند راغی نو دا اوس شبهه راله او دا عقیده کې مه منه او په عمل کې د شک مرتبه یې ته راوله دا سړی ته ما ته په ګوته که دا څوک دی دا خو ستا ذمهداري ده زما نه څه غواړې زه که وامه قرآن او حدیث قطعي دی نو ولې ته نه منې خو ته وې څه وخت کې اوس نه دي زه هم تر قیامته پورې دي عقیده کې زه هم نه زکه یقیني دي ته عقیده کې ممنه دا شکی دي زوام په عمل کې یقیني ومنه زکه دا په صحیح سند ثابت دي ته عمل په وکه خو شکی په وکه د یقین او قطعیت مرتبه ته مرسوي نو دا دلایل پتا دي زکه ز په خپل اصل ولاړم ما دا کته هر څومره تاو راتاو شستاده پنځپیریان مړه داسې سادهګان نه دي لکه ته چې ګولا دا ټول پويږي چې دلایل پر رحیم شاه ربانی دي ما ته دا سړی را مخې تکا کم سړی چې تا ته ویلي دي چې احادیث د سند د وجه نشوي دي او خپل اصل پرې خره دک سړی ک امام ابو حنیفه نو معنی ثابت کا اسنه تو ته په دروغه نسبتو کې او په ما امام ابو حنیفه خراب کی او کدا سړی واصل ابن عطا معتزلین عمره ته و چې په دې مسله کې ته معتزله او پس روانه لکه دا زمانم چې د معتزله او د رائے د لکه رستو به پیش کو کدا سړی عیسی ابن عبا دا سړی سوق د تانه خور روان نمبر کې ما دا خبره غوښته و ته خو په دې غلی پاتې شوې ذکر ته وامه چې مناظره نور مخ کې اس ټیم ضایع کول دي زه بار بار تا دوام د خبره واحد او متواتر د بنیاد ته چای خېده د ظنیت قطعیت د خبره چا کړی دا وسر مې روا د عقیده او د عمل مصادر ته چا جدا کړی دي د متواتر او د ظنیت قطعیت ځان له خبره ده او د عمل د عقیدې نه بیا بار کول ځان له خبره ده د دوه خبرې ځان سره نوٹ کا د دې ذمہ دار خلک خویا و ير تقلید الک ما تا کله ویل چې خامخا امام ابو حنیفه خویا تعویذ د ماهرین فن تقلید کوما نو مې دا پنځپیریان بدر پسې خان دي چې تا خو مونږ په تقلید کې په تقلیدونو اخته کړو ما خو د یو د حنفیت تقلید ستالي دلو د بل تقلید د نیم خبر نو ما د اختیار در کو ته چې د هر چا تقلید کې خودک سړی ما ته خویا د چا د وجه چې ته د الله د
نبی احادیث شکی غنئ دک سړی راته خو چا د وجه چې ته چې د الله د نبی احادیث عقیده کې ممنه دک سړی راته خو ما خدا نه دی ویلي چې خامخا د امام ابو حنیفه چې زستا بنیاد پیژنم چې زستا نسل او جړو پیژنم چې ته د کم ټیشن لګېږي واصل ابن عطا او جاهد دی پس رواني کنه پټ سوکشتا لہذا دلیل پتا ده زه په خپل اصل باندې ولاړم په خلاف الاصل والا باندې دلیلی درېمه اهمه خبره ما د توبې ټوله مناظره ما په دې وجه راغونډ کړه چې ستا د خولې نه یو ټکي وختو چې تا ووې چې یاره د خبر واحد محتب بالقرائن شي اول د قرائن تروس نه دي منتخب کړي تا ته موي د اصول فقه په یو کتاب کې یو د خبر واحد د قبلېدو شرایط دی هغه ادمي دي اکثره داسې بني محتب بالقرائن وجودي شي دی تا ته موي تروس پورې تا د سلف صالحین نه یا ورپسې ورو پکته راځه د خپل مجتهدین و غیره نه تا د محتب بالقرائن ټکي د اصول فقه کتابونو کې نه دي خولې او دا پنځپیریان به تا ته لس کاله بعد هم وي چې دا ټکي کم ځای ان شاء الله نه شي خولی نو تا خو اول محتب بالقرائن ټوله مناظره کې خونه چې اخر کې رالی نو بیا دې هغه سوي چې بزدوی وي او فخر الاسلام صاحب وي او انور شاه کشمیری صاحب وي آئے بائیں شای دا مقلدین دی لګبره خو بتلی وي او دی هم یاد ساته د محتب بالقرائن ټکی د دین منخو دا بم دک ابن حجر دی لزه او حال دا جستا گاډه هلته نه چلیږي نو تا سره زما مناظره چې راغونډه شو حدیث المسرات ما مکمل معاف کو بیع الکالی بالکالی نه واړېدم خراج به زمان نه واړېدم وجه دا چې دا دومره مهنت ما دی د پاره کو چې دا به زور لګوم دا به خبره واحد کما او محتب بالقرائن به کم نو تا به مجبور کم چې آو بای تا ظلم کړی دی حدیث سره خو تا خو صفا او چې خبر واحد محتب بالقرائن شي بیم در سره عقیده کې نه منم بیا هم عمل کې شکی دی او یقیني نه دی دا ټکی یو ځل بیا دوهراو کو کدا تا د جذبات نویری خو معافی کدا تا د لنویری به زما او ستا باس مخ کې زینه دا مهنت خود دې د پاره پاتې هدا چې بیع الکالی بالکالی او خراج به زمان نو تا دې حدیثونو باندې هم باس زکه پرې خود چې مسله تا خبره د قطعیتنا محتب بالقرائن هم اباسل نو ما سره بل لار پاتې نشوستا لار ته درایستو فلهذا قربان ما تا ته په دې حدیث کې سندن جرح وخولي دوراویان مې ته وخول چې دا حدیث محدثینو ضعیف کړی دی ته چې صحت ثابت کینو دا ثابت شوه حدیث نشو اختلافي شو بیم در سره منم ټیک شي چې ته منې نو وې منه خو یاد ساته ماره طویل بیا ته هم د حدیث المسرات مقابل کې تعارض ناراضي غزان له مسله دا او دته نه مستثنا دی بیا هم تستا کار نه چلیږي نو زه دغه مسلونه کلار شوم دا رنګ د خبره واحد باندې قرآن مقید کول او مخصص کول دا ټول خو علم مزه کول چې ته د دې قائل وي چې محتب بالقرائن شي بیا د حدیث زور منم خو چې تا حدیث په هر باب کې صفر کو او د قطعیت نه درو ورځو نو زماستانه دغه تمه کټ شو نو په دې باندې ما خبرې زکه بس کړې د ټول دلایل جواب مې دل کړو نو تا بیا اکد ماشومان زړه خبره را معاد کړه وینن المتبايعان بالخيار کې خو مجتهدین او انکار کړي دي نو چې مجتهدین او انکار وکړو نو لہذا دا ځون نشو یاد ساته مجتهدین او انکار ستا نیکو ټر نیک نشي ثابتول زما مهربان اورا انکار نو دا انکار چې مو وایو دا بقول استا وایو دویمه خبره یاد ساته مانګ د توې انکار مجتهدینو کړه دي خو اجتهادن کړه دي د زیته فهم نه رسیدلې کني نور امت د حدیثونه اغست ولې دي او پاتې شده تاوی د نص مقابل اجتهاد نه مار توی د نص مقابل نه خدا مجتهد خطا شي د نص په پټ پاتې شي او فی مقابله القياس د شاشی عبارت میں پیش کو چې امام شافعی باره کې امام ابو حنیفه وی چې د امینات او خذو سره سفر جایز غنی با اعتماد خو سره د نص مقابل دي نو ستا امام ابو حنیفه وی چې دلته امام شافعی قیاس د نص صریح مقابل دی ته تر اوسه جواب نه دی کړو نشي کول ان شاء الله د تضعیف او د تصحیح د محدثین مبارک خطا تم زب خپل دلایل ما ویلی وداستانه ییر دی خوستا دلیل وتاوی لا تجتمع امتی علی ضلاله دین قطعیت ثابت شو زوام دک ثابت شو د ټکی د داوی راواله چې کله تصحیح او تضعیف باندې امت راجم شو نو ستا د دلیل براوالم زکه کی دی شي د جواب ته نشي کولی زکه ستا دلیل دی خپل بلچه خپل را باغه لہذا د قطعیت دلیل چې لا تجتمع امتی علی ضلاله نور خو ګڼ دلایل ته ما ویلی دی
ګل اخر کې ته د فهم السلف د ټکي ځان سره نوٹ کړه چې دا ستا په کار راشي. په دې خو زما او ستا اتفاق دی چې سلفو کې صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو د قرآن لس جلده یو جلد تفسیر په خپلو ګوتو بالکل نه دي لیکلې. دا اتفاقي ده، فتاوی نه دي لیکلې. خو د سلفو طریقه داوا زما او ستا په دې اتفاق د شرح العقاید وغیره مې ته پیش کړو چې هغې د نصوصو ظاهر حمل کوي. ما درته وویل ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کې عموم دی د الله د نبی حدیث چې درغه کچا ولا هر نوميخي فخذوه عقیده او عمل دواړو کې به اخلي. دا تموي دی ته وی فهم السلف. فهم السلف دا مطلب نه چې اوس بزه خیمه دا خو تم من چې هغه وخت کې خبره واحد او متواتر او ظنی قطعی اصطلاحات نو څنګه بزه دا غینه پیش کوم. مشرا د دې مطلب دا دی چې دا زکم عموم اخلمه کم قطعیت اخلمه سلفو کې به داسې قول ته پیدا نه کې چې په ما ردی پاتې شو دا چې زما تایید به نه د قرآن او د حدیث نه چې زه ظاهر اخلم دا به فهم السلفي. زما فهم السلف ټکي به ته علماته چې ته ماته په سلفو کې اوخه چې دې سړي داسې ویلي دی او تا داسې ویلي دي. اوس زما د فهم السلف دعوه باطله شوه. نور داسې نه چې سلفو په پلان کې جلد او په پلان کې صفحه لیکلي دي. فهم السلف زما اصطلاح د قربان نو غوږ دې رانږدې کې چک پې دله نه لګوم غوږ کې به درته زه ووایم چې زما د فهم السلف نه څه مراد دی. فهم السلف زما نه او تشریح رحیم شاه رباني صاحب کوي چرې نه خطا یې مشره. لہذا د قطعی ثبوت قطعی دلالت خبره مې د توکړه چې د احادیث په ثبوت کې قطعی دي باقی عام استعمال قطعی ثبوت او دلالت نو چې څنګه د ټول قران باره کې فیصله نه کیږي آیات ته کتی شي احادیث تم کتی شي. د محتب بالقرائن خبره دی کلیر کا چې آیا سره د دې هم ځونی غني بل خلاف الاصل ته تتلین استاد دلایل انتظار د ټیم مزایا کوا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ډیر زیات رحم مال په مفتی صاحب باندې راشي چې د اوس د مناظرې په ختمېدو کې زمانه مطالبه کوي چې تا د خبر واحد معیار مقرر نکو. سامعین په دې خبره باندې مفتی صاحب ډیر ښه پوه شو چې مفتی صاحب اثرینو بیرته دوباره اول ته تلل غواړي ځکه څه چې یادو نو هغه ختم شو مناظره په ختمېدو ده. مفتی صاحب خبری واحد یا خبری متواتر سمره تقسیمات او سمره اقسام چې په احادیثو کې دي دا اصولیینو کلی دي کاغه د اصول حدیث علما دي او که د اصول فقه علما دي. په دې بنیاد باندې خبری واحد کې یو مشهور دی قسم ما رواه الثلاثه فاكثر في كل طبقه ما لم يبلغ حد التواتر. دویم قسم د خبری واحد خبری عزیز دی الله یقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. دریم قسم خبری واحد کې خبری غریب دی هو ما ينفرد بروايته راو واحد یعنی خبری غریب کې به راوی په یو طبقه کې یو تراکو شوی او خبری عزیز کې به په یو طبقه کې هم د دوو نه عدد ښکته نه راځي او مشهور کې به عدد د دریو نه زیات وي او د خبر متواتر حتی به نه رسي. پاتې شو متواتر ما رواه عدد کثیر تحیل العادة تواطؤهم على الكذب چې دومره خلق په هر طبقه کې د حدیث نقل کی چې عقل د دغه خلکو په دروغو باندې جمع کېدل محال ګڼي. علامہ فخر الاسلام بزدوی په کنز الاصول الى معرفت الاصول جلد 2 صفحه 360 کی ذکر کی الخبر المتواتر الذي اتصل بك برسول الله صلی الله علیه وسلم اتصالا بلا شبهه حتى صار كالمعاين المسموع منه چې بغیر څه د شک او د شبهې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته رسیدلی. پاتې شو خبره د عدد نو دا اموري اجتهادیه دي په دې کې د علماء مختلف اقوال دي خو قول راجح کم از کم چې لس روات دا به پکې مزید تفصیل د پاره چې کم د ټیم اجازت نه راکوي. پاتې شو خبره د مثال نو مثال دا صرف خبره یو تواتر لفظي نه دی بلکې تواتر معنوي دی یا تواتر الاسناد چې علماء په کې څومره تقسیمات کی تواتر الطبقه دی قرآن کریم چې را رسېدلی د یو آیت صدا سند لیکلی دی چې حدثنا فلان عن فلان عن فلان خو دې کې تواتر الطبقه دی. مثالونه ډیر شی دی خو که خامخا دسله نه صبرېده نو بیا مطالبه وکړه زه به پیش کړم. پاتې شه مفتی صاحب ستا دا سوال
چیرې دا بنیاد چای خو درې چې په عقیده کې به خبرې واحد نه چلیږي. نو ګوره مخکې ما تعالی حواله درکړې وه فتاوا د ابن تیمیه 13 جلد 21 صفحه ده. هغه وایي ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتف به قرائن تفيد العلم، وخبر الواحد المتلقي بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالاسبرايني وابن بورك، فإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن. فإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن. امام ابن تیمیه وایي چې في نفسه اخبار احاد دا صرف د ظن فائدہ ورکوي. علامه سیوطي صاحب وایي حواله مې مخکې درکړې يفيد الظن ما لم يتواتر. نو ګوره امام ابن تیمیه وایي چې اخبار احاد په نفسه دا صرف ظن پیدا کوي. او شیخ امین الله صاحب د سوره نجم د آیت په تفسیر کې ذکر کوي چې د دین په اصول او عقایدو کې ځوان له اعتبار نشته بلکې یقین له اعتبار دی. البته په احکام شرعیه او مسائل عملیه کې شریعت غالب ګمان له اعتبار ورکړی دی. شیخ عبدالسلام صاحب د سوره یونس د آیت په تفسیر کې ذکر کوي 36 نمبر آیت په تفسیر کې ذکر کوي وای په عقیده او اصول کې خود دلیل ظنی هر قسم فائدہ نه ورکوي او په اعمالو کې هغه وخت فائدہ ورکوي چې د اصول نه مستنبط وي. نو امام ابن تیمیه وای اخبار احاد په نفسه ظن پیدا کوي. شیخ عبدالسلام او شیخ امین الله وای چې ظن په عقاید کې اعتبار نشته. ان شاء الله په تدریس سره به داسې مخکې زم نور د محدثینو حواله جات در کوم، خو ته خو په دې باندې ځان شپېلی کې. بیا وی چې یره په اصول فقه کې چې کوم دی دا محتب بالقرائن ټکی وښایه. مفتي صاحب ستا اولي ټینشن دی د محتب نه. محتب د باب افتعال نه د اسم مفعول صيغه ده په معنی د مزین باندې. اصل کې خبره په قرائنو کې ده او قرائن با حواله تا ته مخکې ما د اصول فقه او د احناف علماو نه پیش کړي دي. د هغې په باره کې تا هیڅ ذکر نه کړی علاوه د دې نه چې صرف بار وی چیرې قرائن دی ونه خودل. حالان کې ما درته د قرائنو تعیین هم وکړو او د کتابونو حواله جات مې هم درکړل. د ټیم د کمی د وجې نه زه دوباره د هغې اعاده نه کوم. بیا مفتي صاحب تا یو خبره وکړه د دې آیت کریمه په باره کې چې ان الظن لا یغني عن الحق شیئا، او ما ته د الزامي جواب وکړه چې قرآن کریم کې الله وایي چې ظن د حق نه څه پیدا نه ورکوي. نو حق عمل هم دی او عقیده هم ده. مفتي صاحب تا ماله د شرح عقیدة الطحاوي یو حواله راکړه. زوم یو حواله هم د دقه کتاب در کومه مکتبه رحمانیه ده او صفحه 196 دی. د اسلاف مبارک ابن ابي العز الحنفي وي فانهم لم ينقلوا نظم القران وحده بل نقلوا نظمه ومعناه ولا كانوا يتعلمون القران كما يتعلم الصبيان بل يتعلمون بمعانيه ومن لا يسلك سبيلهم فانما يتكلم برأيه وما يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقي ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو معجور وإن أخطأ لكن إن أصاب يضاعف أجره. دا وی مفتی صاحب چې ګوره صحابه او تابعین او تبع تابعین قرآن د ماشومانو په شان نه زده کړي، الفاظ او معنی ټول زده کړي دي. نو دې آیت کې چې تا معنی وکړه چې یاره ځوان چې کم دی د عمل او په عقیده کې فایده نه ورکوي، نو دا تفسیر به ته د اسلافو نه وښې. اسلافو صرف دا آیت نه دی را نقل کړي، اسلافو به د دې آیت معنی هم را نقل کړي. نو ته وښیه چې د حق په معنا کې چا عمل داخل کړي او ته د حق تعریف وکړه چې حق څه ته ویلی کېږي. بیا مفتی صاحب مالا ډیر زیات تعجب پتا باندې راشي. مفتی صاحب ته چې کله د عربی د کتاب یو حواله میلاو شي نو داسې خوشحالی لکه بالکل پوره ملک چې فتح کړی. د امام شافعي رحمه الله نه د هغه د کتاب د الرساله په حواله باندې عبارت پیش کړی دی او عبارت هم داسې پیش کړی دی وایي اذکر الحجته، داسې عبارت وایي اذکر الحجته. ګوره مفتی صاحب ډیر چوچ را دي کلی دي خو لنډه خبره واوره. امام شافعي رحمه الله عمومي طور باندې د خبر واحد د حجیت اثبات کوي او تا تماویلی چې زما استاد د خبر واحد په مطلق حجیت کې خبره نه ده، په عمل کې خبر واحد حجیت مونږ منو. زما ستا سره خبره په قطعیت او په ظنیت کې ده. اوخه په دغه عبارت د امام شافعي رحمه الله کې چې هغه ویلي چې خبر واحد دا قطعي دی، په قطعي خو تا مونږ له مرۍ خرابې کړې چې قطعي دی. نو د امام شافعي په دې عبارت کې اوخه وجود د اعم دا مستلزم نه وجود د اخص لره. مطلق حجیت نه مونږ انکار نه کوو، زمونږ خبره په عقیده کې د حجیت ده او باغی کې تر دې ذکر وخیا.
بیا مفتی صاحب وایي چې ان جاءکم فاسق بنبأ وایي دلته ته د فاسق خبر او د پیغمبر په خبر کې فرق نه کې مفتی صاحب ستا په حال باندې مال ډیر زیات افسوس راشي تعجب دی پتا باندې زمو ستا خبره د پیغمبر په قول کې نه ده زمو ستا خبره چې کوم دی پراولون کې ده او ان جاءکم فاسق بنبأ کې ما ته دا خبره ثابتوله چې اصل په خبري واحد کې ظنیت دی قطعیت نه دی ځکه د تحقیق حکم شوی دی بیا مفتی صاحب تا د شرح عقیدة الطحاویہ په حواله باندې خبره کړې ده تا چې کوم عبارت ویلې ده ما 354 صفحه ده وایي وجميع ما صح رسول الله صلی الله علیه وسلم من الشرع والبيان كله حق بالکل خبره ټیک ده هو جميع ما صح په دې صحت کې خبره ده چې آیا د دې خبري واحد د دې یو کس په خبر کې قطعیت دا یقیني ده او کدا ظنی ده ستا داوه د یقینیت ده او زما داوه د ظنیت ده نو ته یقینیت ثابت کا پاتې شوستا دا خبره چې امام طحاوی دا په دې باندې رد کوي چې بأن الاخبار قسمان متواتر و احاد ابن ابي العز الحنفي چې وایي مفتی صاحب ته د عبارت په سیاق او سباق باندې نه پوهېږي دلته وګوره چې هغه څه وایي مخکې هغه وایي فالمتواتر وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلاله فان الادله اللفظيه لا تفيد اليقين یعنی دا باطل پرست فرقې دا وایي چې په لفظ کې د سره د دلالت ماده نشته چې یقیني طور باندې دی په یو معنی باندې دلالت وکړي هغه په دې باندې رد کوي او په حدیث کې تقسیم خبري متواتر او خبري واحد ته دا صرف معتزله خو نه دی کړی دا خو د اهل سنت والجماعت علماء کله دی تم دا مني پاتې شو دقه کتاب دی 356 صفحه باندې بیا غوي وخبر الواحد وان كان يحتمل الصدق والكذب خبري واحد کې د صدق او د کذب د دواړو احتمال دی امام نووي رحمه الله په المنهاج شرح د مسلم کې وی قال العلماء الخبر ضربان متواتر واحاد نو دی خو دا تقسیم علماو کړی دی نو آیا دا چې کوم دی روافض دی او امام نووي د مسلم په دې مقدمه کې چې کوم صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن راځي د دې لاندې بالکل هغه یو عبارت راوړی دی د خبر واحد په باره کې چې واختلف في حکمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء واصحاب الاصول ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم امام نووي وي صحابه تابعين محدثين فقهاء دارنګ اصوليين دا ټول وي چې خبر واحد حجت ده خدا مفيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد هر کلیف د رحیم شاه ربانی په سر باندې دا گزار کی چې رحیم شاه ربانی وای چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په عقیده کې ممنه او په عمل کې شکی دي خپل بنیاد نه پیش کوي پنځپریانو قلمونه راواخله او هغه ځای باندې قلم اوخذوي په ټوله مناظره کې چې د دې خبرې جواب کړي چې د خبرې واحد رټ لګي خو تر اوسه پورې د خبرې واحد اخیری مدار او معیار مقرر نکو چې په کم عدد باندې خبرې واحد ختميږي او متواتر شروع کیږي هیڅ قسمه تعریف دې ذکر نکو دا یو ټکی باندې قلم نوٹ کې دویم د دې خبرې جواب ونکو چې د متواتر د پاره عند الاحناف راجح عدد څه شی دی درم د متواتر مثال پیش کده من کذب علی متعمدا او یوسو سلور احادیثنا علاوه په دنیا کې د متواتر نت تعریف پیش کې چې اخیری معتبر عدد ذکر کې او ان شاء الله نه په هغه عدد او د مثال بیا تطبیق راوستي شي ویروي مفتی صاحب ډېر ظلم کوي چې وایي چې په نوم احادیث په عقیده کې ممنه د لساتون زیات ز متواتر حدیث په دنیا کې منم نه او دام تنزلا منم زه خو تمام حدیث اخبار احاد منم نو ته په نوم احادیث په عقیده کې رد کې او په عمل کې شکی غني سلورم پنځ پیرانو وره د رحیم شاه ربانی کوکان نه کیږي اے سپینګرو شیخانو ټول وره اے تورګرو ځوانانو مناظرین وره د رحیم شاه ربانی په جواب وکي او دا بنیاد تاسو لچای خره چې اخبار احاد با عقیده کې مطلقاً مردود وي اور په عمل کې بدا ځونی وي دا بنیاد تاسو لچای خره به د معتزلهونه ماته دی بنیاد وضاحت وکي دا تاسو په مخ باندې په ټوله مناظره کې یو قرض سپېړه ده
سلورم قلم راواله او رحیم شاه ربانی هر نمبر کې ډوګ بوک کوي نه په خپل عقیده ان شاء الله دلیل او نظریه پیش کول شي او ما ورته چیلنج ورکړی دی د احناف لوی وړو ته محتب بالقرائن ټکی دا لفظ ماته د اصول حدیث یا د اصول فقه په کتابونو کې وخایې هغه اصول حدیث او هغه اصول فقه چې د احناف وي یاد ساته امام ابو حنیفه الله دې هر اډو کې په جنت کا خدا یو ګیله در نکوم چې خپل مقلدین او خپل روحانی بچیان او رحیم شاه ربانی دي دا د علم حدیث په لحاظ صح یتیمانان پریخي دي ستا مقلدین او ستا بچیانو سره نه د اصول حدیث د پاره سو اصول شتا نه د خبر متواتر د پاره دی ورته سم معیار مقرر کړی دی او نه دی ورته دا ویل دي چې اخبار احد عقیده کې په کوم عمل باندې او په کوم دلیل باندې مردود دي سخت لار ته خطا دستاره بچونه پنځم بار د توام اخر په کوم عبارت نازيږي په کوم روایت نازيږي چې عقیده کې به اخبار احاد نه چلیږي عمل کې به چلیږي من خوایو د عمل جز د عقیده ده او دواړو کې به صرف قطعیات چلیږي ظنی په معنی د مشکوک نه عقیده کې چلیږي او نه عمل کې چلیږي کني چیلنج دی الله خو په قران کې فرمایي ان الظن لا يغني من الحق شيئا ځوان دا د حق نه هیڅ شي نشي ثابتولی نه په ځوان عقیده ثابتېږي نه په ځوان باندې عمل ثابتېږي نو سوال دا دی چې ته وایې چې اخبار احاد ځواني دي او په دې ځواني وجوب ثابتېږي نو الله وایي چې ان الظن لا يغني من الحق شيئا په ځوان باندې او په شک باندې نه عقیده ثابتېږي نه عمل ثابتېږي ته د قرآن په مخالفت کې په عمل څنګه ثابت دی د شیخ امین او شیخ رستم جواب ځکه نه در کوم چې دا د عقیدې باس شروع دی په هغې چې څومره دروغ وې تړه په هغه دروغو ته زمانه موضوع نشي خطا کولی پاتې شو ستا په ډېرو خبرو باندې به مونږه اوس غلی په دې تیریږو چې څلورو نه به دوه راخلو چې موږ ستا نه هېڅ تمه پیدا نه شوه چې ګنې ته به عقیده پیش کړي ها ستا بار مطالبه ما آیاتونه پیش کړو تسلیتن او فهرن او ستا د حوصلې دپاره دلایل په ما نه ما ځکه پیش کړل چې ته دا ومنې چې د ده په ذمه دلایل نشته او پیش کړل او ستا په ذمه دلایل شته او انشاءالله دلایل پرېږده ته د خپلې عقیدې او نظریې بنیاد بې د معتزلهونو د بل چا نه نشي خولی اوس حواله نوټ کزان سره راځه فهم سلف لدی راکوس چا الرساله د امام شافعی په غټه سطر راوالی التب باب راوالی الحجه فی تثبیت خبر الواحد اول جلد براوالی 109 صفحه دار التوزیع رقم 1104 بیا به امام شافعی صاحب خبر راوالی واغه سوال کی ان قال قائل اذكر الحجه فی تثبیت خبر الواحد وی که یو قسمه توي ان قال قائل یو منکر حدیث راشي ان قال قائل یو د غلام احمد فرویز او د واصل ابن عطا پر کټی راشي او ما ته وی چې اذكر الحجه فی تثبیت خبر الواحد د محمد رسول الله علیه السلام حدیث چې په عقیده کې ثابت قدم او مضبوط منی په دې دلیل پیش کا خو بنص خبر ما ته به دلیل پیش کې او دلاله فيه او اجماع یا به اجماع د امت پیش کې قلت نو زه به جواب ورکوم حواله داسې وایا عبارتونه داسې وایا قرطبی ته قرطبی وی جمهور ته جمهور وې قبول ته قبول وې ټول عبارتونه د ګډ وډ دي د جنکو په شان کوږ وږ عبارت مو وایا د نرانو په شان حواله وای چیټ جی پی ټی دی مونته د نجلد او نصفه په دروغ وی امام مالک وی حدیث د مسرات رد کو مضبوطی حواله د نرانو په شان وایا او نر غږیږي چل قران زده کو کنه د الله توتی نو هغه وی چې څوک زمانه په خبره واحد دلیل غواړي نو زبو وتوام د عبد الله ابن مسعود خبره ده نه ده یاد چې نقل کړیو د الله د نبی نه نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وعداها او دارنګي عبدا سمع مقالتي الفاظ په حدیث کې شته د دې ځای نه ما استدلال کړو تاوی طرز د سلفو هيا الرساله د امام شافعي راواړه حرمت الخمر کې چې کوم استدلال مار کړو ال دلته امام شافعي په 109 صفحه کې لاندې کړی دی کوم استدلال چې د آیاتونو نه ما کړو او مکه استدلال امام شافعي کړی دی تحویل القبله کې چې کوم استدلال ما کړو هغه امام شافعي هم کړی دی کم بد رد چې په ما وی هغه په امام شافعي وایا اوس د برابرو مرګ چې بیا څلورو مذهب ته حق نه وي نو سوال تی رحیم شاه کوي چې د کې محل استدلال څنګه دی او یاغه داسې دی چې دا حدیث کله ز پیش کما نو دې کې طریقه د ځوانه چې والمرء واحد د الله د نبی دا حدیث بیانون کې به یو سړی وي
دل انما يعد عنه حلال وحرام وحد يقام. دا یو سړی به د الله د نبی حدیث بیانې خبر واحد وي دی به حلال او حرام بیانې قطعیت د ثابت شو دی به عقیده او عمل بیانې قطعیت د ثابت شو. وای دا دلیل دی چې خبر واحد قطعی دی او عقیده او عمل دواړو کې پکار دی. بیا ستا دغه شبهه جواب کوي چې یاره اربعه منکم وګوره څلورو ته کنه فتبینوا کې وګوره خبره مضبوطول پکار دي. ذوای عدل کې وګوره کسان دوه پکار دي. ابو موسی اشعری روایت رد کو لا تجتمع امتی علی ضلالتین دی ذلیدین دی. دا هغې ټولو جواب د امام شافعي کوي چې کوم رد بد په ما وایي هغه امام شافعي ته ووایه. هغه وایي وکان الواحد فی ذلک واکثر منه سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قیاما بالاکثر. وایي د الله نبی حدیث چې ثابت شو په صحیح سندو نو کان الواحد و اکثر سوا پدې کې بیا یو لس یو شعر تقوم الحجة بالواحد په یو داسې قوي دلیل حاصلېږي قیاما بالاکثر لکه په تواتر چې څه حاصلېږي ویم دکه په خبر واحد حاصلېږي. څنګه گزارې دله په سر در کو ورپسې بیا م وي وکذا اقام الحجة على الامم بواحد وليس الزيادة في التاكيد مانعة ان تقوم الحجة بالواحدة. په یو حجت قطعی ثابت شو ها چې په بره څومره ځینو مضبوطیږي به خو حجت او قطعیت په یو هم ثابت شو ځوانیت بالکل نه دی. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا د الله بنده د الله د نبی په خبر کې چې کوم دی قطعیت اصل دی چې د الله د نبی د خولې نه وتل ثابت شي نو قطعیت پکې اصل دی. او ان جاءکم فاسق بنبأ کې خود فاسق خبر دی د الله د نبی خبر هم نه د فاسق ده ته ولې په حدیث کې او د فاسق په خبره کې پوهه نه لري. او مال ته بار بار وی د خبر واحد بنیاد دې ذکر کتا نه ذکر کو یاد سات آسمانی تندر د رحیم شاه ربانی او د ټولو پنځ پیریانو د سپینګرو د تورګرو په سر باندې را پریوتو راواړو شر العقیده التهاویه اول د متن پتا گزار کی بیا شرح پتا گزار کی نن در تخیم ان شاء الله اوس کتابونه شروع شو چې ستا بنیاد د معتزله و ده متن داسې د وجميع ما صح عن رسول الله صلی الله علیه وسلم من الشرع والبيان كله حق وجميع ما صح د الله د نبی نه چې صحیح ثابت شو نو هغه حق دی قطعی دی یقیني دی او هغه شریعت دی. جميع ما صح ویل د متواتر نه دی ویل دا ستا حنفی مولا د سلورم ساده سړی دی او دا پتا باندې مضبوط رد کوي. اور بیا شارح حنفی دی هغه وی او یشیر الشیخ رحمه الله وی چې د الله وی چې زمونږ د حنفی عالم وی چې عرض رسول الله حدیث به یقیني وی دی کې اشاره کوي الى الرد على الجهميه والمعطله والمعتزله والرافضه وی دی کې پر روافض او د معتزله او په بچو د احمد سعید ملتانی او د منیر شاکر او د خضر حیات او د غلام احمد پرویز په پرکاټیانو رد دی ولي وی القائلین دی دا چغیر استری چې بان الاخبار قسمان چې اخبار په دوه قسم دي متواتر او احاد. اخبارو کې متواتر او احاد راځي دي وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلاله وي دي وي ک قطعي السند شي بیا هم دا قطعي الدلاله نه دي او بیا وي چې فان العدله اللفظيه لا تفيد اليقين وي دا د معتزله مسلک دی چې دی وي چې دا د یقین فائدہ نه ور کوي او بیا وي قالو د دې پلیتو دا پلیت عقیده ده چې ول احاد لا تفيد العلم. رحیم شاه ربانی وي ک محتب بالقرائن وسرشي وي بیا هم په عقیده کې کار نه ورکي او عمل کې ځونی دي. اے د شکشکی بچیا دا د معتزله او بنیاد دی دا مناظره کې چې لګیا یم او تزان غلغل کې ستا بنیاد د معتزله او د تخپل تعارف نشه کول ان شاء الله. صفا وي خبر الواحد يفيد العلم اليقيني دا علم یقیني پیدا کوي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. مفتی صاحب محترم ډیر زر ان شاء الله العزیز د خپل داوی نه خطر روان دي او ورو خطر راځي. اول کې د اخبار احاد سره به د ځوان لفظ بد ګڼو بیا وروسته وایي چې یاره ځوان غالب دا ټیک دی او ځوان غالب چې دی نو دا ټول مني. اوس مفتی صاحب یو ډیره ناشنا خبره وکړه. مفتی صاحب دا خبره کوي چې په قرآن او په احادیثو کې اصل قطعیت دی او چې ته په احادیثو کې ظنیت ثابتې نو وای دا ته یو خلافي اصل شی ثابتې نو ته زمانه سره د دلایلو مطالبه کې او ډیر په فریاد باندې وي چې زمانه څه غواړي.
مفتی صاحب خپ کلاو غوګونو باندې د دې جواب واوره. اوله خبره خدا ده چې دلایل پیش کول ستا حق نو نو تا دعوه اولی لیکله. دویمه خبره دا ده چې تا دعوه اولی کله نو بیا پې تا دلایل څنګه شروع کړل. اوس چې کله تا ته پته ولګېده چې یاره زما د دې دلایلو خو زما د دعوې سره یو نقطه او یو حرف موافق نه دی، نو ټول مسلمانان دا اوري او وابه اوري او علما په دې باندې ډېر ښه پوهېږي او پوهه شو چې گویا کې مفتی صاحب په خپلو ټولو دلایلو باندې ګز راښکودو چې ما څومره دلایل هم پیش کړي دي نو دا دلایل نه ځکه چې د دې د دعوې سره هیڅ موافقت نشته دی. نو بالآخر راغی دې خبرې له چې قرآن او احادیثو کې اصل قطعیت دی. اوس مفتی صاحب د دې تحقیقي جواب واوره. قرآن کریم چې دی نو دا ټول په ټوله لفظ په لفظ قطعی ثبوت دی. هر چې قطعی دلالت خبره ده نو بعضې آیاتونه قطعی دلالت دی او بعضې نه دي. چې کم قطعی دلالت نه نو پای کې بیا مجتهدینو ته د اجتهاد لار کولاو شي، علما پکې اجتهاد وکړي. او هر چې خبره د احادیثو ده نو دې ځای کې یو ځل زه بیا دا وضاحت کوم چې زمونږ د دین او د اسلام مرکزی بنیاد او اساس دا د الله جل جلاله قرآن او د پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دي. په قرآن او په احادیثو کې مونږ ذره برابر شک نه ګڼو. مونږ خبره د ظن کو ظن غالب او د ظن غالب خبره مونږ په هغه احادیثو کې کو چې هغې ته اخبار احاد وي چې هغه یو کس دوه کسو نقل کړي. نو مفتی صاحب د خلکو د دوکه کولو دپاره به مطلق د احادیثو نوم نه اخلي. خبره زما ستا په خبرې واحد کې ده. اخباری متواتره دام قطعی ثبوت دی او قطعی دلالت بعضی بوی او بعضی بنی، خو هر چې خبره د خبری واحد ده نو ته وی چې په خبری واحد کې اصل قطعیت دی، زه ویم دا ډیره لرې خبره ده د علم نه، بلکې په خبری واحد کې اصل ظنیت دی. مفتی صاحب تا قرآن نه دی ویلی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. الله وی چې کله تاسو له یو فاسق سړی یو سړی خبر راوړي فتبینوا نو تاسو تحقیق وکئ. تحقیق کولو ته ضرورت اولی راغی ځکه چې اصل د دې یو کس په خبر راوړلو کې ظنیت و. ذوالیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خبر ورکو وی 2 رکعاته منځ پاتې شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره تحقیق ته ورسوله. د نوري ناستې مجمع د خلکو نه تپوس وکړه چې دی رښتیا وایي چې هغې تصدیق وکړه، خبره ومنله. صحابي ابو موسی اشعری راغی بلکې مغیره ابن شعبه ابو بکر صدیق له خبر ورکو چې د نیا د پاره شپږمه حصه د نوسی په میراث کې ابو بکر صدیق خبره ونه منله. د نورو صحابو سره مشوره وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ له ابو موسی اشعری خبر ورکو وی چې کله د چا دروازه وټکه 3 ځل هغه د اجازه درنه کې واپس بزي وی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ول دمکی ورکړ چې یا به سزا در کوم یا به خپل خبره نور راولی. انس رضی الله تعالی عنہ راوستو. دارنگی ترمذی کی روایت دے نبی علیہ السلام فرمائی لا تجتمع امتی علی ضلالت، طول امت پا گمراہی نجمع کیگی البتہ یو کس چکم دے آغا غلطی دیشی. نو پا خبر واحد کی اصل ظنیت دے، خلاف اصل پا کی قطعیت دے، دا یو زائد شے دے. قطعیت با علی رازی چے خبری واحد کی تواتر راشی حضرت نو دا خبر دی مکمل غلط دا. لہذا دلائل بانی خود تا خپل مخ کی گز راخ کو دو خود دوبارہ اثرینو تانا بیا دا مطالبه کوم او دی نور غیر مقلدینو شیوخ و علماؤنا مطالبه کوم چی مفتی صاحب دی پدی خبر باندی آماده کی چې مفتی صاحب په خپلو دلایلو کې د قرآن په آیاتونو کې یا په احادیثو کې یو آیت یا یو حدیث داسې اوخی چې سلفو د آیت یا د حدیث دا مطلب بیان کړی چې
مطلق حدیث د پیغمبر دا قطعی دی او منکر کافر دی. بیا مفتی صاحب دویمه خبره د فهم السلف کې، نو مفتی صاحب د فهم السلف خبره واوره. سلف دا جمع ده، فهم السلف دا مطلب نه دی چې د نن زمانی یو حضرت علی پشان مفتی صاحب یو بل عالم هغه به راپاسي او د خپل خواهش او د چاهت موافق به د قرآن آیت یا حدیث د پیغمبر په ظاهر باندې حمل کی او وی به چې دا د سلف فهم دی. نه، فهم السلف دې ته ویل کیږي چې د قرآن کریم د آیت مطلب یا د حدیث مطلب دا سلف بیان کړي او اجتماعي طور باندې بیان کړي، ټول په یو خبره باندې متفق شوي، دې ته به فهم السلف ویل کیږي. نو حضرت ته که ماته آیت پیش کې یا ماته حدیث پیش کې، ستا تشریح زه نه منم، ته چې زما په نسبت باندې دومره قابل اعتماد وي نو تاسو ما بیا مناظره نه کوله، ته به ماته په هر آیت او حدیث کې پیش کې چې د دې آیت او د حدیث مطلب سلف دا بیان کړی دی څنګه چې زه بیانوم، هله به ستا خبره قابل قبولي. بیا مفتی صاحب تا یو خبره کړې ده چې د قطعیت او د ظنیت بنیاد چا ایښودی دی، د عقیدې او د عمل مصادر چا جدا کړي دي، او په داسې انداز د سوال کړی دی لکه گویا کې ټوپک در سره دی او بالکل پسې روان یې. نو چلو ته ډېر غوسه یې تا ته درخیمه او د بره نه شروع کوم چې د عقیدې او د عمل مصادر چا جدا کړي دي، نو ته به راواړې مړی درته نه درخیم، ژوندی درته درخیمه چې د ټوپک ګولۍ پې اثر کوي. شیخ امین الله حفظه الله هغه د سوره یونس د دغه 36 نمبر آیت چې ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لاندې دا لیکلي دي چې په اعتقادیاتو کې ظن لره اعتبار نه، البته په اعمالو کې ظن له اعتبار یي. نو ماته د عقیدې او د عمل مصادر چې جدا کړل نو دقه شیخ امین الله جدا کړل، او اوس که خیر په سیزه چې څه ورسره کوي. دارنګې که په مړو کې غواړي نو احسن الکلام د شیخ عبدالسلام رستمی صاحب به وګورئ، هغه هم وایي چې په اعتقادیاتو کې ظن له اعتبار نه، البته په اعمالو کې ظن چلیږي. دا دوه مې درته وښودل او نور به انشاءالله العزیز محدثینو کې په سلفو محدثینو کې به هم درته ښیم چې د عقیدې او د عمل مصادر به جدا کړي. البته د قطعیت او د ظنیت خبره نو مفتی صاحب تا ته مخکې ویلي دي چې ګوره دا مسله د اصول حدیث او د اصول فقه ده. د اصول حدیث او د اصول فقه نه علاوه ته په دې کې د یو چا حواله هم نشي پیش کولی. نو که ته په دې کې مانه تپوس کې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول وښیه، نو حضرت ولې ځان دومره ساده کې؟ امام ابو حنیفه رحمه الله قول به موږ په فقه کې وښایو، په فقهي استدلالاتو کې به وښایو، په فروعي مسایلو کې به وښایو. زه به وایم چې یاره کلمه په درې قسمه د اسم فعل حرف، ته به مانه مطالبه کې چې د امام ابو حنیفه نه ماته وښیه، ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه امام دی. دا مسله چې کوم دی دا د اصول حدیث او د اصول فقه ده، او د اصول حدیث او د اصول فقه څومره کتابونه چې دي نو هغه د قطعیت او د ظنیت بنیاد دی، او چې پای کې ته که حنفي چوتې، که مالکي چوتې، که شافعي چوتې، که حنبلي چوتې، نو د قطعیت او د ظنیت خبره به کړي. خبر دي د محتب بالقرائن کړي د مفتی صاحب، با حواله مې د قرائن تعیین وکړو، حواله جات مې درکړل. دا یاد وساته که زمونږ فقه ده او که اصول فقه ده، د هغې بنیاد د امام محمد او د امام ابو یوسف رحمه الله کتابونه دي. زمونږ د فقه په مسله کې داسې نه وي چې حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابي حنیفه، بلکې دا اصول زمونږ د ائمه مجتهدینو د استدلالاتو نه ماخوذ دي او ما درته حواله جات پیش کړي دي. مفتی صاحب یو ډیره عجیبه او غریبه خبره دی دا کړې ده چې اصول الشاشي کې ستاسو امام ابو حنیفه د امام شافعي په مقابله کې وایي چې د امام شافعي دا قیاس د نص قطعي په مقابله کې دی. حضرت په 150 هجري کې امام ابو حنیفه وفات دی او امام شافعي پیدا دی. نو امام ابو حنیفه څنګه د امام شافعي په باره کې خبره کوي؟ زمونږ اصول الشاشي امام ابو حنیفه نه دی لیکلي. لږ حضرت هغه څوک چې تعالی لقمه درکوي د هغې په خبرو باندې لږ سوچ کوه، ډېر زیات د غلطۍ او خلک د باندې بدګمانه کوي. آخر کې یو سوال کوم مفتی صاحب، ته چې وایې چې یاره د سلفو قانون دا دی چې